کوم نوې ویډیو سره تاسو هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. واټ امتیاز ضیاءالله بنگش یوې پیغلې زندگی تباه کړه. پیغلې صاحب په زبردستۍ باندې 3 ورځې مسلسل جنسي زیاتۍ یعنې زنا وکړله او بیا یې هغه پیغلې ته دمکي ورکړله که چېرې تا زما حل ښکاره کړو زه به ستاسو پوره خاندان ختم کړم. دوستانو ضیاءالله بنگش دغه پیغلې سره غلط کار څنګه په کومه طریقه باندې وکړو، پیغلې ټول حقیقت راښکاره کړی دی. که چېرې تاسو د هغې د خبرو نه ځان خبردار غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی، موږ زموږ د چینل خامخا سبسکرایب کړئ، تر دې نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. واټ امتیاز ضیاءالله بنگش د یوې پیغلې زندگی تباه کړله. پیغلې سره یې 3 ورځې مسلسل په زبردستۍ باندې جنسي زیاتۍ یعنې زنا وکړله او بیا یې هغه پیغله ژوندۍ پرېښوسته او دغه دمکي وله ورکړله که چېرې تا زما دا حل ښکاره کړو نو زه به ستاسو پوره خاندان ختم کړم. دوستانو مونږ که وګورو نن سبا ټول پیسې خلک والا داسې حرکتونه کوي چې هغې د بل چا عزت ته نه ګوري، خالي خپل شوق پرې پوره کوي او بیا هغې له دمکي ورکوي. همدغه رنګې څه حادثه دغه پیغلې سره مخې ته شوې ده په کوواټ کې چې د کوواټ امتیاز ضیاءالله بنگش راپاڅي یوې پیغلې سره په زبردستۍ باندې غلط کارونه کوي او بیا ترې ویډیو هم ساده تصویران ترېنه وباسي او ورته وایي که چېرې تا زما د خبره چا سره وکړله زه به ستا د ویډیو تصویران په سوشل میډیا باندې وایرل کړم او زه به تا ډېره زیاته وشرموم، بیا به ستاسو خاندان زه ختم کړم. پیغله اوس د انصاف مطالبه کوي. دوستانو پیغلې ته انصاف میلاویږي که نه میلاویږي؟ دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر دې نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.